قیامت پر ورځ باندې قرآن کې واقعه ده، داسې خبره نه ده. وقال الشیطان لما قضی الامر، چې کله دا دوزخیان دوزخ ته لاړ شي، جنتیان جنت ته چې دی نو لاړ شي. په دوزخ کې چې کوم ګناهګاران مسلمانان دي هغه د دوزخ نه چې دی نو هغه وځي، ټول خالص کافر هغه چې دی نو هغه پاتې شي، مشرک هغه پاتې شي. نو د اور منبر هغه به راوړلی شي، هغه منبر هغه به د اور هغه چې دی نو کېښودلی شي. ابلیس به پخپله په هغه اور په منبر باندې کینی او دی دوزخیانو ته به تقریر چې دی نو کوي. دو ته به وایي، قرآن کې ذکر دی ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. وی الله تاسو سره صحیح وعده کړو، ما چې څه ویلو ما دروغ ویلو. وما کان لی علیکم من سلطان، زما په تاسو زبردستی نه وه، یو سړی مې د لاسه نه دی نیولی چې راشه ته دا کار چې دی نو وکړه. الا ان دعوتکم، ما تاسو هغه چې دی نو بلل وی چې یاره داسې پکار ده داسې پکار ده. نو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، زما ما ملامته کوئ، ځانونه ملامت کوئ. هلته به دا بیا ووایي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نه ستاسو څه فریاد هغه چې دی نو اورم او نه ستاسو زما چې دی نو څه فریاد هغه چې دی نو هغه واورئ. نو دغه وخت سره به ټول دوزخیان چغې کړي چې موږ وی دله خو یو ګڼ کارونه راځي، نو دې ځای کې به ما دې چېرته څه لار چې دی نو هغه وکاږي. خو هغه خو بلکل موږ چې دی نو هغه لا جواب کړو او موږ له جواب هغه یې راکړه. نو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، نو د دغې دپاره چې ځان د نفاق نه ساتئ. نفاق وتلو ته وایي او منافق ته منافق ځکه وایي چې د مخلصینو د لیست نه هغه دی باري، او د مخلصینو لیست نه هغه چې څوک بار شي نو دا د شیطان په جال کې هغه راځي. نو د دې وجه نه نبي علیه السلام د منافق علامې هغه چې دی نو ښیي. امام مسلم او امام بخاری دواړو د دې روایت تخریج کړ دی، خو امام مسلم ورسره دا الفاظ ذکر کړ دي چې وان صلی وصام، اگر چې دغه مونځ کوي او روجې نیسي، ښه مونځ به چې دی نو کوي، روجې به چې دی نو هغه نیسي. او زعم انه مسلم، او دا دعوه به کوي، دا خبره اعلان به کوي چې زه مسلمان یم، ښه د اسلام دغه به چې دی نو دعوهګیري ښه دغه څرګنده خبره به کوي، خو بیا به هم دی به منافقي او دا به د هغه علامې